عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې نبی کریم علیه السلام مبارک په مجاهده کوله د رمضان المبارک په آخري عشره کې آخري 10 ورځو کې او دومره مجاهده به کولو کوشش چې د دین علاوه په نورو ورځو کې به دومره کوشش نکو په عبادتو کې به کثرت او زیاتې رالی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې د نبی کریم علیه السلام مبارک دا معمولمو اذا دخل العشر شد میزره چې کله د رمضان المبارک آخري عشره آخري 10 ورځې براغلی نبی کریم علیه السلام مبارک په خپل ایزار خپل لنګ دا به اوتړو دا به کلک معنی دا چې لا به مضبوط کړه او بیا به بستر ته نه ته فرمای و احیا لیله نبی کریم علیه السلام مبارک په خپل شپه دا رونوله عبادت پیکو و ایقظ اهله او خپل کور والا بیم را بیدارول د مونږ د پاره د ذکر او د عبادت د پاره نو نبی کریم علیه السلام کوشش او قربانی به سیوا شو او د دې سره سره به بیا خپل اهل او عیال را بیدار کو چې تاسو را بیدار شئ او په دغه ورځو کې د الله پاک عبادت د په کثرت او ډیروالی سره وکړي شي او د نبی کریم علیه السلام مبارک دا کوشش او دا قربانی د څه د پاره ونو بار بار مونږ د دې تذکره کړې ده چې یو خو د اعتکاف ورځې بم وي دویم په دغه اخیری عشره کې د لیلۃ القدر د شپم راځي او دا غي لټون نبی کریم علیه السلام مبارک کړی دی امت ته دا غي د لټولو تعلیم ور کړی دی ځکه دا غي فضیلت الله پاک قران کریم کې بیان کړی دی چې د زرو میاشتو نه دا غوره ده دومره زیات فضیلت لري چې په زرو میاشتو کې تسونه عبادت وکي او دا غي سونه اجر او ثواب دی د لیلۃ القدر په دغه شپه کې عبادت کول دا غي زرو میاشتو د ثواب نه زیات عبادت لري نو نبی کریم علیه السلام مبارک د لیلۃ القدر دغه شپه لټولم ده لومبه د رمضان المبارک په لومبه شره کې اعتکاف شو د دې د لټون د پاره میلاو نشو په دوی معاشره کې اعتکاف شو د دغه شپې د لټون د پاره میلاو نشو په درې معاشره کې نبی کریم علیه السلام مبارک اعتکاف کوي او صحابه کرامو ته فرمایل چې تاسو کوڅوک اعتکاف کوئ نو په دې اخیری عشره کې زما سره اعتکاف وکي په دې کې لیلۃ القدر دی او بیا نبی کریم علیه السلام مبارک ته الله پاک دغه شپې تعینم کړو چې دا کوم شپه ده او حضور علیه السلام مبارک چې د خیمې نه بار تشریف راوړو نو د دوه مسلمانانو په منځ کې د قرض په معاملې کې اختلاف او جګړه رااله نو نبی کریم علیه السلام مبارک چې کله د غوی روغ راوستله ټیم پاغه باندې ولګید حضور علیه السلام مبارک فرمایل چې ما تاسو ته د لیلۃ القدر تعین کو ما ته خودلی شوی خود د پلانکی او د پلانکی په منځ کې جګړه رااله دا غیر جګړه چې کله فارغ شروع غو شو هغه زمانه ایره کړی شو او نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي چې د دې دا زمانه هریدل دا عدم تعین دا تاسو په حق کې غوړ او بهتر دی ځکه هر بنده کوشش او قرباني کوي چې دا ماته میلاو شي نو الله رب العالمین د بندهغه کوشش او قرباني اینی د سینه د جګنی بس په تیار باندې هغه موقع مونږ ته میلاو شي نو بیا د قرباني سمانه شو بیا د لټون سمانه شو بیا خدا تیار نوړې مونږ ته میلاو شو نه دې لپاره کوشش او لټون پکار دی ځکه عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایلیو چې تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان چې تاسو لیلۃ القدر ولټوي د رمضان المبارک په آخري 10 ورځو کې چې کومه ناطق ورځې دي کومه طاق ورځې دي پای کې دا ولټوي نو لټون د لیلۃ القدر دی نو ځکه تعین او نکړې شو بیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې ما وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ارایت اے نبی کریم علیه السلام مبارک ما تاسو خبر راکې ان علمت ای لیلۃ کچرته ما ته پته ولګي چې کوم یو شپه دا لیلۃ القدر ده نو فرمای ما اقول فيها اے نبی کریم علیه السلام مبارک زسویم په دغه شپه کې ځکه په دغه شپه کې خو دعاګانې قبليږي خیرونه او برکتونه نازلېږي او دا شپه ز عموما ما ته پته ولګي نو زه پکې سویم وی نبی کریم علیه السلام مبارک ما ته فرمایل قولی
تو وایا اللهم انک عفو، یا الله پاکا ته ډیر زیات بخون کې ډیر عفو والے، تحب العفو، یا الله ته معافی خوښه، فاعفو عني، الله ما ته معافی وکي. نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ته نبی کریم علیہ السلام دا دعا وکړه، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. نو دا آخری عشره کې د نبی کریم علیہ السلام مجاهده سیوا کېدل، شپرونه ول، اعتکاف کول، دا ټول دې د پاره وو چې لیلۃ القدر میلاو شي، اجر او ثواب میلاو شي. بیا نبی کریم علیہ السلام دغه دوام وښودله او امت هم د ټولو اعمالو تعلیم ورکړی دی. نو دغه ورځ شپې روانې دي، 21مه شپه تېره شوه. بعض روایاتو کې راغلی دي چې یو شپه داسې راغلی وه، نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایلی و چې ما ته هغه شپه وښودلې شوه، او نبی کریم علیه السلام فرمایي ما ځان ولیده چې زه په عبادت کې مشغول یم په مسجد نبوي کې، او باران شوی دی او لاندې ځمکه باندې خټه ده. نو صحابه کرام فرمایي چې مونږ وکتل د 21مې دا شپه دا تېره شوې وه او د شپې باران هم شوی و، مسجد نبوي سسېدلی او د نبی کریم علیه السلام مبارک په تندي مبارک باندې خټو آثار هم و، ځکه هغه صحن او هغه لاندې ځای الون شوی و. نو دې نه معلومیږي دغه شپه 21مه وه. او نور صحابه کرام فرمایي چې مونږ یې په تعین سره وایو چې داسې شپه 20مه شپه ده، 20مه شپه. او بیا د هغې علامات هم بیان کړي دي چې په کومه شپه باندې د لیلة القدر وشي نو سحر چې نور راوخیږي نو هغې شعاګانې نه وي، هغه بلکل داسې ګول ککوړي، دا چې دا سترګې برېښول به پکې نه وي داسې. نو صحابه کرام فرمایي چې کله 27 شپه په دغه موقع باندې تېره شوه چې سحر موږ وکتو نو هغه اثر او هغه علامت پکې موجود و. نو دا ټولې دا طاق شپې دي، او کله په یو شپه باندې راشي، کله بله شپه باندې راشي، لټونې پکار دی. الله پاک دغه موقع او دغه اجرونه او ثوابونه زموږ ستاسو نصیب وګرځي.